نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنت تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه. غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو اویا سرداران مردار شوي او اویا تنه قیدیان جوړ کړی شوي هغه اویا تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شوه هغې آزاد کړی شو خو په سن 3 هجرۍ کې د کفارو په زړه کې دغه یو عذاب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه الصلاة والسلام نه دا بدل اخلو نو 3 کال د هجرت باندې په 3 هجرۍ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 3 کال د هجرت باندې د مکی کفارو مشوره وکړله چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه په ملګرو باندې حمله کوو او کم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و ځکه چې هلته جنګ وشو رشته داران یې قتل شو نو هغې مال له چا لاس نه ورغلو په هغه باندې روغ کال د غم تیر شو دغه کم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو په دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بلسو دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړ 3000 کسان د کفارو په دې کې 200 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وي او 200 ورسره اسونه وو 300 ورسره اوښان یعنی ښه سمه اسلحه یې واخیستله او ځان یې د اسلحو ډک کړو او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي تېر کال چې کوم سرداران مردار شوي و قتل شوي و د هغې یاد به تازه کوي نو ټیم په ټیم به په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکې مشر یې وژلې پلانکې مشر یې وژلې سندرو کې به راته هغه یادوي نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي نور جوش په پکې هم راځي او دارنګې که د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي نو ځان سره 15 ښځې روانې کړې په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه هنده دا د عتبه لور وه د دې پلار عتبه او تره شیبه او ورور ولید دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو نو دې وې زه پاتې کېږم نه زه به هم دې جنګ له ځم او موجوده چې د مکې کوم سردار او مشر ابو سفیان د هغه ښځه هم وه نو ابو سفیان ته یې ویې چې ته جنګ له ځې زه به در سره ضرور ځم
زه پاتې کېږم نه چې زه په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کم د هندي وي. دا ورسره پکې هم روانه شوله. نو 300 کسانو لښکر روان شو. د نبی علیه الصلاة والسلام تر عباس رضی الله تعالی دی په مکه کې پټ مسلمان شو، خو چاته پته نه وه. د چې وکتل چې زما په وراره باندې حمله کېږي که نه، نو ده غلی غونته خط ولیکو. خط یې ولیکو او 2 تنو له یې ورته وایي دا نبي علیه الصلاة والسلام له په منډه ورسوئ. چې په 3 ورځو کې دننه دا خط ګورې تاسو نبي علیه السلام له رسولی. په خط کې نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ولیکل وی ابو سفیان لښکر د 3000 کسانو تیار کړی دی او 3000 کسان د اسلحې مکمل ډک دي او د ځان سره ښځې او بچي هم روان کړي دي. ښځې او ماشومان هم د ځان سره روان کړي دي او دی قسمونه کړي دي چې ګوره مسلمانان روغ نه فریدو، وی ځان هم وجني او تاسو هم قتل کوي. ګوره خو د ځان حفاظت وکړه. نبی علیه السلام ته د مکې نه پټ دا خبر ولېږو. هلته چې نبی علیه السلام ته دا خط ورسېدو، نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل د مدینې منورې نه ګیر چاپېره سیکورټي واچوئ، ګیر چاپېره کسان کېنئ او د جمعې شپه وه، په مسجد نبوي په دروازه باندې هم کسان ودرېدل د نبي علیه السلام د حفاظت لپاره. شپه تېره شوه، سحر شو، چې کله د جمعې مونځ وشو که نه، نو نبي علیه السلام د خپلو صحابه کرامو اجلاس راوغوښتو. وی تاسو خبر یې چې د مکې په موږ باندې حمله کېدونکې ده، 3000 خلک را روان دي د اسلحې ډک دي، څه وکړو؟ ماله مشوره راکړئ. د خپلو صحابه کرامو سره یې څه وکړه؟ مشوره وکړه. کوم مشران صحابه کرام چې وو هغې ټولو دا خپله مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبر د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو، د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو. بار به راشي، ناست پی یا به ستړي شي واپس به ځي، او که مدینې منورې ته رادننه شو نو موږ به سره په مدینه منوره کې جنګ وکړو، ښکته به سره موږ په تورو لګیایو، د کورونو نه به یې زنانه په غرګو، ماشومان به په غرګو ولي. یا به بار ناسي واپس به لاړ شي، که په مدینه منوره حمله وکړه موږ به سره دلته وجنګېږو. کبار صحابه کرام، مشران صحابه کرامو چې د هغوی دا مشوره وه. په دې کې د منافقینو کم سردار چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول، دی خو په ظاهر کې مسلمان و که نه، دی هوښیار و او تجربه کار و. نبي علیه السلام پکې د ده نه مشوره واخیسته، وي ته څه وایي؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبره زما زړه تجربه دا ده چې کله هم موږ د مدینې منورې نه بار ته په دشمن پسې وتو یو موږ نقصان مونږ دی. موږ بار ښه د ورځ نه ده مونږ چې موږ په مدینې منورې نه په دشمن پسې بار ته وتو یو، او چې کله دشمن په موږ باندې حمله کړې مدینې منورې ته راغلی دی، بیا هغه زموږ د روغ نه دی تللی. زما تجربه دا ده او مشوره مې دا ده چې د مدینې منورې نه وځو او دا مشوره یې ورکړه. او که په مدینه منوره باندې هغوی حمله وکړه که نه، وي ښکته به ورسره موږ جنګېږو په تورو باندې، د کورونو نه به یې زنانه ماشومان په ګټو ولي، نو بس تید تربیت تر شي او به تښتي، لاړ به شي. د نبي علیه السلام خپله هم دا خوښه وه چې د مدینې منورې نه بهر ته نه وځو. دا د نبي علیه السلام رایې هم وه، خو چې کوم نوجوانان هلکانو که نه، نوجوانان صحابه کرامو د هغوی جذبه زیاته وه، او کوم صحابه کرام چې په جنگ بدر کې نو شریک شوي که نه، د هغې جذبه زیاته وه، ځکه چې هغې په جنگ بدر کې چې کوم کسان شهیدان شوي وو، د هغې خو الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ډېر فضیلتونه راولېږل، د هغې لویې مرتبه یې راولېږله.
او الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې وفرمایلو چې کوم کسان زما په لاره کې مړه شي هغوی ته مړه مه وایه بل احیاء دا ژوندي دي عند ربهم یرزقون د الله په نس ورله رزق هم ورکېږي دوی ته مړه مه وایه د هغې شهدا او هغه فضیلتونه یې چې واورېدلو او نه هغې دا اصرار کوي نه د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو مونږ د مدینې منورې نه وځو مونږ به مدینه منوره کې د ښځو سره نه کینو هغوی به په مونږ باندې حمله کوي مونږ به ورته ناست یو نه مونږ وځو او مشوره وکړئ د الله پاکه پیغمبر کبار ته وځو که نه نو دوی وایي چې مونږ به مړه شو نو وایي که مونږ شهیدان شو هم زمونږ دپاره بهتر ده غوره ده او که ژوندي پاتې شو فتح او مونږ ته هم غوره ده خو یا شهادت دی او یا غازیتوب دی زمونږ دپاره خو په دواړو کې فایده ده یا به غازیان شو فتح به مومو یا به شهیدان شو د الله تبارک وتعالی لوی لوی مقامونه به راکړي نوجوان صحابه کرام چې حتی در دې پورې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی قسم وخوړو وی قسم په الله زه خو تر هغې پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه بار تلې ما جنګېدلی نه زه خو د هغې پورې ډوډۍ نه خورم بل صحابي راپاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه مونږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه پرېږده چې مونږ بار وځو جنګ وکړو شهیدان شو چې الله راله جنت راکړي نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده خو د دې نه مخکې نبی علیه صلات وسلام د خپل یو خوب بیان کو ما خوب لیدلی دی ما مضبوطې دوه زغرې اچولي دي خوب مې لیدلی دی او زما په مخ کې باندې غوا حلاله شي او بیا مې خوب لیدلی دی چې زه د خپلې توره داسې تاو کم که نه نو د دې مخ کې حصه ماته شي او بیا چې دوباره توره تاو کم که نه نو د هغې مخ کې نه ښکلې حالت باندې جوړه شي دوباره د هغې مخ کې تورې نه هم ډېره ښکلې جوړه شي دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې زه را توره تاو کم مخکې حصه ماته شي یعنې زما څه ملګري به شهیدان کېږي او چې بیا توره تاو کم د هغې مخکنۍ نه ښکلې جوړه شي معنا اخري فتح به مسلمانان مومي صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر خو شهادت دی که نه موږ خو شهادت ته خوشحالېږو ته ولې موږ بار ته نه پرېږدې نبي علیه السلام چې د دوی خبرې واورېدې که نه هېڅ یې ونه ویل نبي علیه السلام خاموشه ناست و بس کور ته دننه شو چې کور ته دننه شو او د کور نه راووت دوه زغرې اچولې وې دوه زغرې اچولې وې توره په لاس کې نیولې ده نو مشران صحابه کرام چې وایي کشرانو صحابه کرامو ته غوسه شو ګوره نبي علیه السلام خو خفه کړو که نه مونږ یو وایي چې داسې کوو بل وایي چې داسې کوو د نبي علیه الصلاة وسلام باندې وحی نازلېږي او د هغه خبرې ته مونږ غوږ کېنښودو خو څوک وایي مدینې نه وځو څوک وایي د مدینې نه نه وځو په کار مونږ له دعوه چې مونږ ویلو چې د الله پاکه پیغمبر چې ستا څنګه خوښه دغه شان به کوو مونږ د نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو خپلې مشورې خو ورکولې نو نبي علیه السلام خفه شو نو کشران صحابه کرام هم پوه شو چې موږ خپلې مشورې ورکړو نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو نو هغې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه نه وځو دلته به جنګ وکړو ځه خو ته پرې خفه یې مونږ نه وځو دلته به جنګ وکړو څنګه چې ستا خوښه وي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل د الله نبي چې کله اسلحه راوچته کړي او زغرې واچوي تر هغې پورې نه دي تر څو چې جنګ نه یې کړی بس اوس ما اسلحه اچولې ده اوس به ځو جنګ له اوس پاتې کېږو نه بس زر صحابه کرامو د زرو تنو قافله برابر شو روان شو د مدینې منورې نه په لاره باندې مزل لاړو نو هلته کې یو ځای راغی نبي علیه السلام هلته پړاو واچوي ودرېږئ چې ودرېږئ هلته نبي علیه السلام په خپل لښکر باندې داسې نظر واچو چې زما په لښکر کې ځوانان څومره دي هلکان څومره دي د خپل لښکر معاینه یې کوله کوم ځای کې چې نبي علیه الصلاة وسلام پړاو واچو هلته کې اوس یو جومات راښه شوی دی مسجد مستراح ورته ویلی شي
مسجد مستراح دا اوس هم هلته مسجد موجود دی. دلته نبی علیه السلام پړاو واچو د خپل لښکر د معاینې دپاره. داسې ګیر چاپېره کتل، نبی علیه السلام وفرمایل د کومو هلکانو عمر چې د 15 کالو نه کم وي هغه واپس کوي کورونو ته. یعنې دا نابالغه دي، واړه ځان سره جنګ له نه بیایو. نو چې د چا په عمر د 15 کالو نه کم و نه هغه به یې رسته کور ته به یې لیږو. په دې دوران کې یو صحابي دی هغه په صف کې ولاړو، نو د ده عمر هم د 15 کالو نه کم و. رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه. رافع رضی الله تعالی عنه د ده عمر خو کم و، نو دی په صف کې ولاړو، نو ده د خپې دا پوندې اوچتې کړې د ګوتو په سر داسې ودرېدو، ځان یې دنګ کو دې دپاره چې ما نبي علیه السلام د جهاد نه واپس نه کړي، ما واپس نه کړي. نو ده داسې د خپو باندې ځان دنګ کړی دی. نبي علیه السلام پرې تېر شو، خیال یې ورته نه شو ځکه چې قد یې لوړ. نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی عمر کم و، دیم نبی علیه السلام راویستو، وی ته ځه کور ته ته ماشوم یې. ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه دې واپس کړم، او رافع ابن خدیج خو هغه دی ولاړ دی، هغه ته خو څه نه وایي، هغه هم زما نه په عمر کې کم دی. نبی علیه السلام ته وفرمایل ما ولې کور ته لېږې، دی ولې پرېږدې؟ بیا ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ګوره زه د ده نه کمزور یم نه یم، که ما له دې به پرزولو راو زه یې راپرزومه. دا ګوره د نوجوانانو صحابه کرامو د هلکانو د جهاد سره دومره مینه وه. سموره ابن جندب رضی الله تعالی فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره تا رافع ابن خدیج پرېښودو، دی خو زما نه زورور نه دی، راوله ما نه په پرزولو زه دې راپرزومه. نبی علیه السلام داسې د خوش طبیعتۍ دپاره ویې هلکه راوځئ راوځئ، دواړه پرزولو که چې څوک چاک دی. نو چې دواړه ورغله که نه، نو رافع ابن خدیج رضی الله تعالی خو یې راتاو کړ ځمکې ته. نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی ته فرمایي ما درته نه چې الله پاکه پیغمبر دی په ما کمزور دی، نو ته دې پرېږدې او ما کور ته واپس کړئ. نبي علیه السلام ورته وایي زه ته هم راځه جهاد له. صرف دا دو صحابه کرامو، سموره ابن جندب رضی الله تعالی او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی، چې د دوی عمر د 15 کالو نه کم او دوی پکې شریک شوي جهاد کې، غزوه احد کې. نور چې څومره کم عمر وه هغه واپس کړو. دوی رالو چې کله د غزوه احد دا کله چې د احد مقام ته راورسېدل که نه، د احد مقام ته راورسېدل، نو په دغې عین ټایم کې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې دی واپس شو د مسلمانانو نه، او څه خبره یې وکړله، دا خو جنګ نه دی، دا خو جنګ نه دی، دا خودکشي ده. زمونږ په خبره باندې عمل نه کوي، مونږ ورته وایو د مدینې نه نوځو دوی راووتل، نو دا خو جنګ نه دی، دلته 1000 کسان دي هلته 3,000 دي، دا خو جنګ نه دی، خودکشي ده. دا جنګ وی مونږ به در سره شریک شوي وو، دا خو ځان وجل دی هسې. نو عبدالله بن ابی بن سلول د تود جنګ نه په خپله هم واپس شو، 300 کسان یې د ځان سره روان کړو، 300 کسان. نو د مسلمانانو لښکر خو د مخکې نه 1000 کسانو، نو 300 د ده واپس کړو، 100 کسان پاتې شو، 200 پاتې شو. دی لاړ مدینې منورې ته، وایي مونږ جنګ نه کوو. نبي علیه السلام په هغې جنګ په ځای باندې نظر واچو، نو د مکې نه مشرکین خو مخکې راغلي وو که نه، کافر مخکې راغلي، نو کم طرف چې د اوبو طرفه په هغې باندې هغې نه اول قبضه کړې وه. نبي علیه السلام داسې وکتل، نو په دغې ځای کې یوه کنده ده، هغه غونډکۍ به تاسو لیدلي د احد، یو خو د احد غار دی، غټ غار دی، خو ډېر لوړ غار دی، خو خواته هغه مسجد سره یو غونډکۍ ده. د دغې غونډکۍ نه شا طرف ته که تاسو کتلي یو کنده هم ده، د اوبو اوس هم شته، خو بعضې وخت کې به ډېره ژوره کنده اوس لږه ژوره ده. د نبي علیه السلام چې وکتل دغې کندې ته، یاره هسې نه چې مونږ دلته په جنګ شو، دا کافر په دې کنده کې پټ پټ راشي او د غونډۍ باندې راوخېږي، په مونږ حمله ونه کړي. نو نبی علیه السلام په دغې غونډکۍ باندې 50 تنه کېنول، فرمایل وی د دې غونډۍ نه به تاسو راکوزېږئ نه، که مونږ فتح ومونږ ته هم به نه راکوزېږئ،
که مونږ شکست وموند ته هم به نه راکوزېږئ تر دې کو زمونږ غوښې مارغان وتښتولې تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه 50 تنه نبی علیه السلام په دې غونډکۍ کېنول د هسې نه چې کافر په موږ باندې شا غاړې حمله ونه کړي تاسو په دې غونډۍ باندې ناست یې اول مقابله شروع شوه یو تن به راوته صفونه دواړو طرف ته جوړ کړه شو یو تن به راته حمله به یې کوله دو تنو به مقابله کوله په دې مقابله کې هر مسلمان له چې کافر راتو کافر مردار کړی دی مسلمان په فتح مونته ده حتی تر دې پورې چې 2 کافر مردار شو په دې لږ جنگ کې 2 کافر مردار شو په دې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ وروته دا ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې کنه دا چې کمزه کې نبی رسول الله والسلام صفونه جوړ کړ د نبی رسول الله بیان وکړو او خپل تور حدیث راوستله زما دا تور زه چاته ورکم چې د حق پوره کړي خپل تور نبی رسول الله راوستله زه دا خپل تور چاته ورکم څوک په واخلي چې د تور حق پوره کړي یو صحابي براتو هغه به د الله پاک پیغمبر زه حق پوره کول شم مال راکړه نبی رسول الله به انکار کړو په اخر کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ راغی دورته د الله پاک پیغمبر مال راکړه زه به حق پوره کړم نبی رسول الله دته ورکړه دته څنګه ورکړه د مخ کې نبی رسول الله په جنگونو کې لیدل د عجیب انداز او د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته په جنگ کې ډېر عجیب حالت و د ټول عمر په جنگ کې سور پټ کې و سور پټکې به والے او په جنگ کې به ډېر په یو تکبر سره غونته ګرځي د ځان له انداز په جنگ کې نبی رسول الله دا انداز ډېر خوښاو نبی رسول الله د تور ورغاوي تر دې حق پوره کولای شي نو چې کله داسې د یو تن جنگ وشو 2 کافر مردار شو نو ابو دجانه رضی الله تعالی میدان تر وته دا تور داسې تا وکړه او اشعاری ویلو انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل انا الذي عاهدني خليلي زه هغه سړی یم چې زما دوست وعده اخیستې ده زما هغې دوست وعده اخیستې چې د هغه مینې زما په زړه کې کور کړی دی نبی علیه السلام یادوه او د هغې غر په لمن کې زمانه وعده اخیستې ده څه وعده یې رااخیستې ده الله اقوم الدهر فی الکیول اضرب بسیف الله والرسول زمانه دا وعده اخیستې چې زه به په شاته صف کې نه ودرېږم او زه به د الله د رسول دشمنان د پیغمبر په توره باندې وخم زمانه دا وعده اخیستې ده دا اشعاری وویل او دا توره داسې تو کړه او ډېر په تکبر باندې روان شو د ابو دجانه رضی الله عنه ډېر په تکبر روان شو نبی رسول الله چې داسې وکتل کړه ډېر په تکبر او په غرور روان دی نبی رسول الله مسکی شو الله ته دا حالت ډېر ناخوښه دی الله ته تکبر داتلو وی ډېر ناخوښه دی الله چېرته دا نه خوښوي په حالت د جنگ کې الله ته بیا دا چال خوښ دی الله ته د تکبر داتله ناخوښه دي خو چې د کافر سره د مقابله او بیا د مسلمان څومره په تکبر کې ګرځي الله ته داتله بیا خوښ دي نو د کافر په مخ کې به داسې عاجز نه ګرځي بیا به ښه په تکبر سره ګرځي د ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر په تکبر سره په دې جنگ کې روان شو نبی رسول الله په خندا شو الله دا ډېر نه خوښوي خو په جنگ کې ډېر خوښ دي ګورې او دره توره داسې تاو کړه که نه روان شو چې په کوم طرف پته نو د کافرو دا ستري به یې غورځول داسې یو به له مخله نه شو راتلی حتی تر دې پورې چې لاړ که نه او دا توره چې اوچته کړه ویې کتل نو هندۍ مخې ته ولاړه ده هنده مخې ته ولاړه وه د ابو سفیان ښځه د عتبه لور دا ورته مخامخ ولاړه ده نو چې ده دا توره داسې اوچته کړه نو دې چغې کړې وی راشئ زما مدد ده نو یو کافر هم خواله رانغی نو چې رانغی نو ده داسې وکتل دا وي توره خو د نبي علیه الصلاة وسلام ده نو ده په بېڅوکه ښځه باندې زه څنګه وچلومه
دا توره د نبی علیه السلام دا خو ډېره نامناسبه ده چې زه به بې څوکه ښځه وچلوم د هغې امداد له څوک نه راځي نو توره یې ترې ورستی کړه هغه یې پرېښوده هېڅ یې ورته ونه وي څه یې ورته ونه وي دارنګې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی میدان ته ور مخکې شو او توره یې راواغسته هر کافر به ځان پټو د حمزه رضی الله تعالی د تورې نه ځکه چې حمزه رضی الله تعالی په کوم طرف ته که نه نو بس د کافرو سرونه به ورته تاوېدل داسې په بهادرۍ سره جنګېده بهادرۍ سره خو په ده باندې ګزار یو تور غلام و په حبشي غلام و هغه پې ګزار په وحشي ابن حرب او دی یو تن رالېږلی و د مکې نه په دې لالچ کې د هغې کس تر په جنګ بدر کې مردار شوی و نو هغه ورته وی ته لاړ شه او د نبي علیه السلام چې کوم تره دی حمزه خو هغه ته مړ کو که نه شهید دې کو ته زما د طرفه ازاد یې دی په دې لالچ رالېږلی و د وحشي ابن حرب و نو چې کله جنګ شروع شو نو ته خو جنګ نه کوو دی د یو ګډ شاته ناست و حمزه رضی الله تعالی به یې غلی سیکو چې دی به زه چېرته ګورم نو د حمزه رضی الله تعالی په ده باندې نظر نه و دی د یو ګډ شاته ناست و نو حمزه رضی الله تعالی روان و دی ناڅاپي پاڅېده په دې نوم کې ورله نیزه ومنډله په دې نوم کې چې نیزه یې ومنډله شاته د حمزه رضی الله تعالی نه ووته حمزه رضی الله تعالی څو قدمه لا خو ځمکې ته راتاو شو شهید شو او دی چې څنګه حمزه رضی الله تعالی باندې ګزار وکړ بیا شاته لاړ سیټ ته کېناست بیا په جنګ کې د شرکت نه دی کړی د ده خو خپل مقصد دپاره راغلی چې زه ازاد شم که نه زه حمزه ما قتل کو ما به ته ازادي میلاو شي دکه وحشي ابن حرب چې د نبي علیه الصلاة وسلام ترې په ډېر بې دردۍ شهید کړی و او نبي علیه الصلاة وسلام ته به چې کله حمزه رضی الله تعالی رایادېده که نه ژړل به ډېر زیات په خپل تره پسې خفه و دا وحشي ابن حرب بیا دی راغی چې کله مسلمان شو د نبي علیه الصلاة وسلام په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شو نو ده ځان نه ښکاره کو چې کله مسلمانې ده ځان یې نه ښکاره کو ښه مخ یې پټ کړی و وي هسې نه چې نبي علیه السلام مې وپېژني چې ته هغه نه چې زما تره دې قتل کړی و زه ستا اسلام نه قبلېږي لرې کېږي زما د مخې نه نو ځان یې پټ کړی و ځان یې نه ښوو نو چې کله اسلام راوړه که نه نو څه کسانو ورته وي د الله پاکه پیغمبر ده خو وحشي ابن حرب دی کوم چې حمزه شهید کړی و دا خو ستا د تره قاتل دی نو نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې وبهېدې ما له یو انسان مسلمانول د زرو کافرانو د قتل نه بهتر دی زه زر کافر قتل کم زه په هغې نه خوشحالېږم زه یو کافر مسلمان کم زه په هغې خوشحالېږم خیر دی که وحشي ابن حرب زما د تره قاتل دی خو چې مسلمان شو زه پرې خوشحاله یم خو دومره ورته وویلو وحشي ابن حرب ته یې وویل نبي علیه السلام دومره کار وکړه که نه چې ته مسلمان شوې الله ستا توبه قبوله کړه الله ته معاف کړې خو زما مخې له ډېر مه راځه ځکه چې ته زما مخې له راځې ما ته خپل تره را یادېږي چې د هغه سره په غزوه احد کې څه شي وو نو زما زړه ته درد راځي وحشي ابن حرب ډېر پښیمانه و په دې خپل کار باندې او قسم یې وخوړو وایي زه به داسې کار کوم چې ما تېر کوم ګناه کړی چې د هغې کفاره شي ده ما د نبي علیه السلام تره شهید کړی که نه زه به داسې کار کوم چې د دې ګناه هغه کفاره شي بیا مسیلمه ابن کذاب د پیغمبرۍ دعوه وکړه دی پټ روان شو بس زما د ګناه کفاره صرف دا ده دی روان شو پټ په مسیلمه ابن کذاب پسې او څنګه چې حمزه رضی الله تعالی په دې نوم باندې والی او شهید کړی که نه دکه شانتې مسیلمه ابن کذاب په دې نوم کې په دې نیزه وپورې راپورې تېست هغه یې مردار کړو دا هغه سړی چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه هغه په دې نوم کې په نیزه و مردار یې کړو ویزه ما د خپل ګناه کفاره ادا کړه ده ځکه چې ما حمزه رضی الله تعالی شهید کړی و خو هغه د نبي علیه السلام محبوب تره و خو د نبي علیه السلام په دشمنانو کې مې بدترین دشمن مردار کو
بدترین دشمن می مردار کو هغه کافر می مردار کو چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنت تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ السلام ته الله د جنگ ډېر مهارت ورکړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخي جو حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یې دې نه به راکوزیږئ نه. جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو. دا یو جنگ چې به کېدو یو تن به وتو بل دای طرف راوتو 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ و 25 کسان د هغې نه مردار شو. بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړي ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغه ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلې دی او ستاسو نه پلان کې وجلې دی او تاسو نه پلان کې وجلې دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ. په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوستو دا شراب چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شو حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله. اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافرو په تیښته شو وتښتېدل. یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا توري به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن دروني سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا را سره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نه هغه تورې او زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل. کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټوله مال غنیمت راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو نه راکوز شو سورلۍ سیټ ته وتړلې زغرې هم لرې کړلې یعنې اسلحې هر څه یې سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره. مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډکۍ چې نبی علیہ السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزیږو او څه وایي نه کوزیږو. اوس کوم کسان چې وایي نه کوزیږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزیږم ما ته خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزیږئ زه خو نه کوزیږم. هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزیږئ خو در قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یئ. جنګ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنګ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو
څلوېښت تنه راکوشو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو. دغه 10 کسان 9 کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر رضی الله 10 کسان په دغه غونډه کې پاتې شو او 40 تنه ترې راکوشو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خو د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې. 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل. چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناستي. خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی. ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم و د ځان سره هغه لښکر روان کو او راوختل. چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې یاره بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا 10 تنه یې مونږ به ووجنې شهیدان به کړي. ښکته مسلمانان خو ناخبر دي دوی پسې ورکوز شو. دا مسلمانان پسې وړومبې ورکوز شو دا 10 تنه چې ورکوز شو خو هغوی په اسونو مقابله لږه وکړه خو دغه 10 وړه کسان یې شهیدان کړو. دغه 10 کسان شهیدان شو د مسلمانانو. او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پې د حمله وکړه. چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو. په لاس کې توره نشته نیزه نشته ازغره ایښې ده سورلۍ سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پې حمله راله. چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو. د نبی علیه صلات وسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو. صرف 14 کسان په دې کې 7 کسان د مهاجرو وو او 7 کسان چې دي دا د انصارو وو. 14 کسان صرف د نبی علیه صلات وسلام سره پاتې شو. نور ټول مسلمانان تیتر بیتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو. په نبی علیه صلات وسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو. ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام خواته ولاړو غشی چې براته به ورته خپل لاس نیو چې غشی براته به ورته خپل لاس نیو حتی در دې پورې د ابو طلحه رضی الله تعالی لاس شل شو. په نبی علیه صلات وسلام باندې یو کافر حمله کوله. مصعب ابن عمر چې ولید چې حمله پې کېږي ډایرک ورته خپله سینه خوا کړه په خپله سینه یې غشی وخوړ. دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا د نبی علیه السلام مشابه و په شکل صورت کې دوی یو شانو. د نبی علیه السلام سره شکل میلاویده داسې نو چې ده حمله کوله په نبی علیه السلام باندې که نه نو ده ورته خپله سینه اخوا کړه نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو. بل یو کافر و د هغه نوم و عبدالله بن قمیه. دو قتل چې نبی علیه السلام سره دوره څوک نشته دی. دا یو پهلوان عبدالله ابن قمیه ده په نبی علیه السلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیه السلام په دې مخ مبارک حمله وکړه که نه نو د دې نبی علیه السلام ته یو پیغور هم وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا ګزار چې په نبی علیه السلام یې ګزار وکړو د نبی السلام دا مخ مبارک یې زخمی کو. نبی علیه السلام ورته کې خیرې وکړې وي الله دې برباد کا الله دې تباه کا دا خیرې ورته وکړې. په نبی علیه السلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهید هم شو. ما درته وی دا غ شکل د نبی علیه السلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیه السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله. چې دا چیغه د کافر وواله کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چیغه وواله وی محمد قتل شو نعوذ بالله. چې دا چغه وواله چې مسلمانانو په غوږونو دا اواز ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې توره وزمکې ته ورتاوه شو د چا سره چې نیزه وزمکې ته یې وویشتله
مونږ سره جنګېږو مونږ خو د نبي علیه السلام دپاره جنګېدو چې هغه نشته نو مونږ جنګ سره کوو د صحابه کرام لاسونه په رپېدو شو څوک چې په کم ځای ولاړو په هغ کې ځای باندې پاتې شو د نبي علیه السلام دا مخکني غاښونه مبارک هم شهیدان شو دا رباوي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبي اسلام دا غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی علیه السلام چې کومه ټوپۍ په سر و هغه خود د اوسپنې ټوپۍ د هغې ګډ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبي علیه السلام په مخ مبارک کې ننوتې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه وینه بهېده دومره وینه د نبی علیه السلام نه وبهېدله که نه چې نبی علیه السلام بیا داسې قدم نشو اخیستی نو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره طلحه رضی الله تعالی عنه هغې ته وایي ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي ما لږ اوچت کوي دې ګټ ته د نبي علیه السلام د اوچتېدو دوه مقصد یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ دوی چېرته روان دي او دویم دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي چېرته لاړو او دویم د خپل ملګري وینم هم نبی علیه السلام دا ګټ ته نشي اوچتېدی که نه نو طلحه رضی الله تعالی عنه ته داسې ملا ټیټه کړه د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده د هغه په ملا نبی علیه السلام خپه کېښو دا دې ګټ ته شو نبی علیه السلام طلحه رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل وی اوجبه ځان له د جنت واجب کو نو ځان له د جنت طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو ستا دپاره جنت او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه غیر چاپېره وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله ای د الله بندګانو چېرته روان یې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله ای د الله بندګانو ما خوا ته راشئ چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه نو ټول صحابه کرامو رامنډې کړې نبي علیه السلام خواله راله ټول نبي علیه السلام ته راغونډ شو غیر چاپېره والا راله خوا ته راورسېدله په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیه السلام سره څه ملګري دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه السلام قتل شوی دی نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو چې ودرېدو نو اواز یې وکړو وی افی القوم محمد په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی افی القوم محمد په تاسو کې محمد شته نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ جواب به ابو سفیان دا اواز درې پیرې وکړو جواب ورته میلاو بیا یې اواز وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه په تاسو کې ابوبکر شته دی درې پیرې دا اواز وکړو نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ چې په درېیمه پیره اواز وکړو وی افی القوم ابن الخطاب په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی چې دا اواز یې درې وکړو نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي دا درې واړه څه دي محمد ابوبکر عمر دا درې واړه مړه دي ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته عمر رضی الله تعالی عنہ ټینګ نشو چې دا اواز یې واورېدو وی ای د الله دشمن دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي ای د الله دشمنه دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي درې واړه ژوندي دي بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ وی څه درته وام نه یو بل ته به څه وایو نه خو لږ ما خواله راشه لږ ما خواله عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو دا راته ووایي چې نبی علیه السلام ژوندی دی که نه دی ستاسو پیغمبر ژوندی دی که نه دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل الحمدلله ژوندی دی
ژوندی دی. وی د عبدالله ابن قمیه نه مې ستا په خوله یقین ډېر دی ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین نو بس دی ژوندی دی بیا. او بیا ابو سفیان یو چغه وواله وی اغلو حبول دا حبول د دوی یو بوت و د هغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو. نو ابو سفیان آواز وکړي اغلو حبول زنده باد. نو نبی علیه السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکړه نو عمر رضی الله تعالی فرمایل د الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عمر وایا چې الله اعلى واجل الله لوی دی دی وی اولو حبول تورته وای الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان چغه کړه ولن العزى ولا عزى لكم زمونږ عزا خدای دی نو ستاسو عزا خدای نشته. دا عزا د دوی یو بوتو دا بندګي به کوله زمونږ دپاره عزا دی زمونږ مدد کوي نو ستاسو عزا. نبی علیہ السلام عمر ته اوس عمر جواب ورکړه که نه نو څه ووایم د الله پاکه پیغمبره. نبی علیہ السلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته. جواب ورکا. بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته آواز وکړو نو بیا جنگ شروع شو. صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافرو شکست ومونتو. کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل لاړ میدان خوشی پاتې شو. د نبی علیه السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دی ٹھیک شو او دا وینې پرې رابهیږي. نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه راغی د نبی علیه السلام په مخ مبارکه چې کومه وینه را روانه او که نه هغه په جبه وسټله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په جبه باندې سټله. اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده خو پلیته ده که نه بهیدونکې وینه پلیته ده دی خوړل جایز نه دي خو دا د نبی علیه السلام وینه مبارکه او د نبی علیه السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده. نو سنان ابن مالک د نبی علیه السلام د مخ مبارک به پرې جبه سټه او وینې ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک وینې ځمکې ته لاړ نشي. نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی ته فرمایي وی اے سنانا الله ستا دپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي. تا ځان دپاره جنت واجب کو. بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیه السلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیه السلام شهید شوی دی. مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه رامنډې وخلې. عایشه بیبي هم رامنډه وخي فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وهي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دي هغه رامنډې وخي را روانې دي. چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري. علی رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي. فاطمه رضی الله نبي علیه السلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله. بیا د کجورو د پاڼو یو چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی پاسې زرې هغه وسېزله
هغه وسېدله او د هغې ګرمه ایره یې راواخېسته او د نبي علیه السلام په زخمونو یې کېښوده. اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرېږي که نه، نو اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وي چې وینه ودرېږي. نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي علیه السلام په زخمونو یې کېښوده، د هغې سره وینې لږ ارام وکړو، لږه په کلاره شوله، وینه لږه ودرېدله. دې کې د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړۍ وي صحابه کرام پرې لګیا دي، هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړۍ د خود څنګه رابار کړي. یو صحابي راغی، هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عبیده ابن جراح رضی الله تعالی راغی، صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ، د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړۍ ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ. عبیده ابن جراح رضی الله تعالی خو داسې خوله واچوله دې کړو ته، دې کړۍ ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو، چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو، دا ووتل. دومره جوخته کړۍ د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلې وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح دوه غاښونه مبارک شهیدان شو، ورته وشوتې. به هر حال هغه کړۍ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلې شوه. بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی علیه السلام سره که نه، یو زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها، او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی بیبي و. ما چې درته وسوي که نه، دا د نبی السلام همشکل صحابي و، نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو. ته دا بیبي را روانه ده، نو په لاره کې ورته چا ووي پلار دې شهید شوی دی، دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه، وی ماما دې شهید شوی دی، دی بیا وی انا لله و انا الیه. چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی. نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وژړل، یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی. ما خو چې پلار می شهید شو، رور می شهید شو، ماما می شهید شو، دا غم می برا سره خاون اوچتی. ځکه خاون هغه خاون دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي. ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه، نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی، زما سړی شته دی، دا پې ډاډه یي. خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي، هغه چې د خپل تکلیف د خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي. وایي زه زما یوه سهاره موجود ده. نو دې ته وي ماما دې شهید شو، دی وی انا لله، وی پلار دې شهید شو، وی انا لله. خو چې آخر کې ورته وویل شو خاوند دې شهید شو، نو دا کېناسته ویره دا غم خو اوس د برداشه بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه. وی جړل. خو بیا یې وی نبي علیه السلام خو ژوندی دی که نه، وی او نبي علیه السلام ژوندی دی. بیا وویل وی الحمدلله خیر دی، دا ټول غمونه به ختم شي خو چې نبي علیه السلام ژوندی دی. دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها، دا په لار را روانه ده، چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی، دی وی الحمدلله. بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی، دی بیا وی الحمدلله. وی زوی دې شهید شوی دی، وی الحمدلله ثم الحمدلله. خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی. نو چا ورته وی نبی علیه السلام ژوندی دی. وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي، ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی. ما ته نبی علیه السلام وښیه. نو چې دا نبی علیه السلام له بوسته شوه مخامخ ورته ودرېده، وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا د زنانه و د نبی علیه السلام سره مینه محبت و.
په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بې دردۍ سره شهید شو. تاسو ما په تیر جمعه کې ویلي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وي تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و. وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي. نو دی حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینوم کې په نیزه باندې و شهید کو. نو دا هنده چې راغله که نه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه یې راواغستله چاړه یې راواغسته د هغه نه یې د پوزه مبارکه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړو شونډې یې ترې کټ کړې او دا سینې حمزه رضی الله تعالی وشلوله او دا اینه یې ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه د دې په خوله کې هغه وانخته بیا یې راټوکول هم نه شو نو تېره یې کړه ده او بیا یو تار وی مال راوړی تار یې راوړو او دا اعضا دی په تار کې وبیڼول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله نن زما ارمان پوره شو. نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بې دردۍ سره شهید شو ډېر په بې دردۍ سره. نو د ده خور را روانه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وی زبیره مور دې منع که چې رور له ګورې رانه شي مور دې منع که رور له رانه شي ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی. صفیه منع که چې رانه شي. نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مورې مخکې به نه ځي. نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورته وکوي لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ ما ته مې خپل رور وښایئ ما د خپل رور حمزه وښایئ دی سیټ ته ووو چې ورته ویې کړو نو ده ورته شا غاړې واز وکړو وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ. صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه وی لاړ شه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم. وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی زبیر رضی الله عنه زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي صفیې ته وایه چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کوم. نبی علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې وی دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي. خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو ځکه یې دفن کومه او په جړا شو نبی علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی. صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې. دو صحابه کرام دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وی په دې غزوه احد کې د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه ما پسې راغی ما ته وایي چې دې خوا راشته یو خبره کوو موږ سیټ ته لاړو د عبدالله ابن جحش ما ته وایي چې تم دعا وکړه زه به پې امین وایم او زه دعا کوم ته به پې امین وایي ښه ما ورته وایي چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي
سعد ابن ابي وقاص وی ما دعا غوښتله ما چې الله چې سار شي کنه په ما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه کنه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ترې واخلم او راشم عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین آمین بس عبدالله ابن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایې ما وایي چې ښه عبدالله ابن جحش وایي چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي زه شهید شم ما وایي چې آمین وایي چې سار شو وایي چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنګ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو هغه توره مې ته واغسته نیزه مې ته واغسته اسلحه مې ته واغسته را روان یم وایي چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي په زړه کې مې وي چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده دې د کافر سره وړاندې وتېره ګزارونه په یو بل کوي آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو صحابه کرامو داسې مینه و د نبي اسلام او د شهادت سره یې دومره مینه ساتله دومره محبت ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوس کم باقی صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته مسلمانانو شکست نه دی مونځته شکست کافرو مونځته دی ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته دی میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي د مسلمانانو نه مړي د مسلمانانو نه زیات شوي نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وي قبرونه وکنئ نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو نو نبی علیه السلام وفرمایل وي دوه درې په یو ځای دفن کوئ دوه درې یو ځای دفن کوئ دارنګي دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه درې څلور پکې دفن کوئ وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابیو کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بله جوړه به بیا نه اغوسته دومره د په ناز او په نخرو ژوند تېرو د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تېر شو دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تېر شو دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی ځکه د ده خوشبویانې به پای لار وي ده به داسې خوشبو لګوله خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو چې راغی بیا ورسره هېڅ نه هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو که نه او د الله شروړی شو نبي علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته کېښودی شو د نبي علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې یوه جوړه به یې دوباره نه استعمالوله وی د الله پاکه پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی وی اوس څه مسله ده ورته وی د الله پاکه پیغمبره کفن یې نشته دی کفن یې نشته دی نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو
نو چې هغه پې خور شو نو چې سر یې ولا پټو خپې ښکارېدې چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو. نبي علیه صلات وسلام وفرمایل سر ولا پټ کړه په دې خپو ولا واښه واچوئ. حمزه رضی الله تعالی عنہ له خور 2 کفنونه راوړو، 2 څادرې راوړي. نبی علیه السلام فرمایل زما تره له په 2 څادرو کې کفن مه ورکوئ، ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر 2 څادر دی، یو غټ دی یو وړوکی دی. نو څادر یې د چا وي؟ حمزه رضی الله تعالی عنہ خورې راوړې وي که نه. خو نبی علیه السلام کې دومره انصاف وي خسڼه یې واچوئ، خسڼه یې واچوئ. نو چې خسڼه یې واچوئ نو په خسڼې کې د حمزه رضی الله تعالی وړوکی څادر راوختو، هغه ډبل شهید راوختو. نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی خور شو وی د الله پاک پیغمبره څه وکړو چې سر یې پټو خپې ښکاره کېږي، چې خپې پټو سر ښکاره کېږي څه وکړو؟ نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په خپو ولا واښه واچوئ. د نبی علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی 3 او 4 تنه په یو لحد کې ږدئ. وی د الله پاک پیغمبر قبلې طرف ته کم یو ږدو؟ نبی علیه السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادی هغه لومبې قبلې طرف ته ږدئ. چاته چې د قرآن حصه زیاته یاده و تاسو ته پته ده هغه قبلې ته لومبې ږدئ، بیا پسې بل دی، بیا پسې بل دی. د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی. په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو. غرض مې دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي، ټول مونږ غزوه احد مقام ته هر مسلمان ځي. بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده، جنګله تې تاوده. زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم. ما دلته کې د نبی علیه صلات وسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه په غونډکۍ ودرېدم داسې، او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدې مخامخو. دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه. نو چې دلته به مسلمانانو دا قیامت راغلی وي دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل، څه تېرېدل. به هر حال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بې دردۍ سره شهیدان شو. غرض می دا کو، مقصد می دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی. دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی. جابر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو. نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی، غمزده غمزده به ګرځېدو. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاروئ، څه وجه ده؟ هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو، یو خو هغه غم دی، بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده، ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې. یو بل ته مې د پلار غم خفه کوي، بل بل ته د کور ذمهوارۍ دي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایلو وی جابره ته ولې خفه کېږې؟ ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړې، براه راست د الله سره هیچا خبرې نه دي کړي، ستا پلارو سره براه راست خبرې وکړي. نو الله دې نه تپوس وکړو عبدالله څه دې پړه ارمان دی؟ نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه، ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم. وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه، بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی. الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي. نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی شو نو ویښته یې لامده دي اوبه ترې نه څاڅي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ له فرشتې غسل ورکوي، دا ولې څه چل دی؟ نور خو هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي، ده له خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې وله د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و؟
بیبي وي دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دی ما سره په کمره کې و مونږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وي ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی و لامبل هم نه دغه شانتې وتی دی نبي علیه السلام وفرمیل وي ځکه خو له فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی چا دې ته نه دي کتلی چې زما د واده ړومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلی چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلی زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي نن امت قرباني ورکولی شي نن زه هغې زنانه چې هغې پې پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یمه فاطمې وی زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي اسلام لور غټه ده کو نری ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ګیره مه خورئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي داسې خبرې دي کاش چې موږ د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خفه په دې شو شپې له تازه جامت کړی سار له مړي کفن کې مخ پروت ګیری په مخ باندې نه فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتی وای د رسول الله امتی ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وای دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتی منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبی علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هیڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبی علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندگی په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د دې خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي ذلیل په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي د هغه د سیرت نه یو خبر الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي